Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. دا ویډیو د سټوډنټ د انډرګریجویټ داخلو اډمیشنز په پاکستاني یونیورسيټیانو کې ده. دا یو سټوډنټ ګایډ ویډیو ده چې تاسو زما په یوټیوب چینل ډاکټر بایوکیم لیکچر کې به تاسو ته میلاویږي. زما نوم دی ډاکټر عالمزیب. زه د ملکن یونیورسيټي د بایوکیمستري ډپارټمنټ کې پروفیسر تاسو ته مخاطب یم. یو عام سوال دا دی چې موږ به یونیورسيټي څنګه چوز کوو، څنګه به ګورو په پاکستان کې چې کومه یونیورسيټي کې داخله واخیستی شي. نو اهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې د 200 نه زیات یونیورسيټانې موجود دي. دا یونیورسيټانې چې دي دا دوه قسمه دي. یو ته موږ وایو پبلک سیکټر یونیورسيټي یا سرکاري یونیورسيټانې، او دویم ته موږ پرایویټ یونیورسيټانې وایو یا پرایویټ یونیورسيټي وایو. پبلک سیکټر یا سرکاري یونیورسيټانې سوي. پبلک سیکټر یونیورسيټانې چې دي دې ته موږ سرکاري یونیورسيټانې وایو، د ګورنمنټ یونیورسيټي وایو چې هغې ته صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت فنډز پیسې ورکوي. دا د حکومت نه ریکګنایز وي، دا د هایر ایجوکیشن کمیشن نه هم ریکګنایز وي، او د دې ټول پروګرامز نارملی اپروډ وي. د خرچې په لحاظ د دې ایجوکیشن سیستم د سرکاري یونیورسيټانو ډیر ارزان وي، یعنی چیپ وي. د هاسټل او ورسره د نورو سہولتونو پکې زیاتر موجود وي. دا سرکاري یونیورسيټانې د ایچ ای سی او د ګورنمنټ ګایډ لاینز ټایم ټو ټایم سره فالو کوي. خصوصا د نصاب په حواله سره د ایچ ای سی کریکولم فالو کیږي او دغه شانتي یو ایجوکیشن سیستم طرف ته روان دي. اوس به موږ ووایو د پرایویټ سیکټر یونیورسيټانې. پرایویټ سیکټر یونیورسيټانې چې دي هغه یو خاص بنده یو یا د یو نه زیات عام پرایویټ کسانو جوړې کړي یونیورسيټانې وي چې د هغې تعلیم په پاکستان کې ډیر زیات ګران دی، ایکسپنسیو دی، او داسې یونیورسيټانو جوړېدو ته د ایچ ای سی او د حکومت د منظورۍ ضرورت وي. او که یو پروګرام هم دوی شروع کوي نو هغوی ته د ایچ ای سی یا د حکومت نه پرمیشن او اجازت پکار وي. د داخلي ضرورت د اډمیشن ریکوایرمنټ، نو نارملی زمونږ سره اف ای، اف اس سی یا د هغې ایکولنټ ته کوالیفیکیشن پکار وي د 45% نمبرو سره. اډمیشن زیاتر په میرټ بیسډ وي، او دا خبره یاد ساتئ چې ستاسو د اف ای اف اس سی د دغې بورډ نمبرې څومره زیاتې وي نو دونه به تاسو ته د داخلي چانسز زیات وي او د سبجیکټ چایسز به درته زیات وي. د تعلیم په باره کې دا خبره اهم ده چې زمونږ سره په پاکستان کې کو ایجوکیشن دی، یعنی په پبلک او پرایویټ سیکټر کې هلک او جنۍ کمباین یو ځای کې په یو کلاس کې سبق ویلی کیږي. خو صرف په سرکاري سیکټر کې یعنی په پبلک سیکټر کې د فیمیل لپاره جدا یونیورسيټانې موجود دي. یوه یونیورسيټي به موږ څنګه سلیکټ کوو چې یاره زه کوم یونیورسيټۍ ته لاړ شم. د دې دپاره د ټولو نه اهم خبره چې کوم ده هغه ستاسو معاشي حال دی چې آیا ته څونه لیوله پورې حده پورې خپل سبق چې دی هغه سپورټ کولی شي، خرچه برداشت کولی شي. ورپسې دا کتل پکار دي چې دا یونیورسيټي رینکینګ څه دی په پاکستان کې او د هغې ریپوټیشن څنګه دی. د دې دپاره د ایچ ای سی ویب سایټ ته تله پکار دي. هلته رینکینګ هم موجود دی او اپروډ لیست هم موجود دی.
دویمه دا ده چې ته یو ښه سبجیکټ چایس کړي، چاهه انجینرینګ ته ځې، میډیکل ته ځې یا ته نور سبجیکټونو ته ځې. بیا دا کتل پکار دی چې په دغه یونیورسټۍ کې سټوډنټ اکوموډیشن شته دی او که نه، او دا یونیورسټي زما د کور نه څومره لرې ده او څومره نږدې ده. یو ټیک سبجیکټ به مونږه څنګه سلیکټ کوو؟ نو اکثر مونږه د انجینرینګ او د میډیکل نه علاوه مونږ ته آپشنز ډیر زیات وي. نو پکار دا ده چې مونږه زر دفعه سوچ وکړو چې آیا مونږ په دې ټایم کې کم مضمون واخلو، ځکه چې دا ستاسو د فیوچر اولنی سټپ دی. په دې کې به یو 1000 پیرې سوچ کول غواړي. او ښه خبره دا ده چې تاسو د کالج یا د یونیورسټۍ د پروفیسر سره هم ډسکس کړئ چې کم سبجیکټ ټیک دی او کم ټیک نه دی، او په یو سړو دماغو سره سوچ وکړئ. او دا هم یاد ساتل پکار دي چې په دا ټایم دی د ناو اور نیور. پکار ده چې ته ستا چې کم سوچ دی، چې تا کم آیډیل یا د فیوچر په باره کې څه سوچ دی چې هغه هم ستا په ذهن کې وي. یا ستا لکه مطلب دا دی چې ته کم مستقبل طرف ته، کم جاب طرف ته تلل غواړې. لکه مثلا اکاونټینګ ته تلل غواړې، نو ته به په بي ایس اکاونټینګ میتھس یا په بي ایس اکنامکس کې ایډمیشن تعالی اخیسته پکار دی. که فرض که ته ایډورټایزنګ جاب طرف ته ځې، نو بي ایس ایډورټایزنګ، بزنس مینجمنټ، کمیونیکیشن، انګلیش، مارکیټینګ کمیونیکیشن، میډیا سټډي، ګرافیک ډیزاین، السټریشن او په فاین آرټس کې به داخله درته پکار وي. دغه شانتي که تاسو ډایټیشن جاب ته تلل غواړئ، نو تاسو لایف ساینسز سبجیکټونه اخیستی شئ په بي ایس پروګرام کې ایډمیشن. هیومن فزیالوجي ویلی شئ، بایو کیمسټري ویلی شئ. که تاسو میډیسن ډاکټر جوړېدل غواړئ په هاسپټل کې، نو تاسو به میډیسن کې یعنی ایم بي بي ایس ته تلل غواړئ، هغې کې ایډمیشن به اخلئ. که فرض که تاسو انجینیر جوړېدل غواړئ، نو انجینیرینګ به کول غواړئ. بیا په انجینیرینګ کې مختلف سبجیکټونه دي چې کم ټایپ انجینیرینګ تاسو کول غواړئ. که تاسو فارماسیست جوړېدل غواړئ، نو فارمیسي، بي ایس ان فارمیسي، کیمسټري، بایو کیمسټري، بایولوجي، بایومیډیکل ساینس او فارماکالوجي بي ایس کې پروګرام کې به تاسو ته داخله اخیستل پکاري. دغه شانتي دنیا سبجیکټونه دي. اوس موږ له تاسو له به څه پکاري؟ د ټول نه اهم خبره خو دا ده چې د ایچ ای سی ویب سایټ ته تلل غواړئ چې د ریکګنایز یونیورسټیانو لیست ووینئ. نو او بیا په هغه یونیورسټۍ په یو ویب سایټ باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا به هغوی کې مختلف ډپارټمنټونو ته لاړ شئ. هلته به د فیکلټي سی ویز وګورئ او نمبر اف پی ایچ ډي به وګورئ چې په هغه ډپارټمنټ کې څونه پی ایچ ډي دي، د هغه ډپارټمنټ سره څومره لایبرریانې دي، څونه فیسیلیټیز په هغه یونیورسټي کې موجود دي، اکاموډیشن ورسره د سټوډنټس دپاره شته او که نشته، آیا د ټرانسپورټ فیسیلیټي ورسره شته ده او که نشته ده، لایبرري ورسره شته ده که نشته، ځکه چې لایبرري یو ډیر اهم فیسیلیټي ده د سټوډنټس لپاره او د علم یو سنټر دی په یونیورسټۍ کې. دغه شانتي نور د سټوډنټ سرویسز ورسره شته دی او که نشته دی. نو دا اهم فیکټرز دي چې دا به تاسو د ایچ ای سی د ویب سایټ نه به تاسو ته میلاویږي او د هغې نه بیا تاسو کنسرن یونیورسټۍ ته د هغې ویب سایټ ته تلئ. کله چې تاسو ایډمیشن داخله اخیستل غواړئ، نو تاسو ځان ته کم یونیورسټي سلیکټ کړه، نو هغې یونیورسټۍ ویب سایټ ته تاسو تللی شئ او تاسو به مسلسل هغه ویزیټ کوئ چې یاره ایډمیشن هغوی اناونس کړي دي که نه، یا د چا نه، یا د هغوی کې چې کم په هغه یونیورسټي کې چې کم سټوډنټ موجود دي د هغوی نه هم تپوس کولی شئ چې یاره ایډمیشن اناونس شو که نه. کله چې ایډمیشن اناونس شي، نو بیا کوشش دا کول پکار دي تاسو له چې څومره یونیورسټیز ته په پاکستان کې په خپله صوبه کې د هغې نه انورډ څومره یونیورسټیانې چې دي چې په هغې کې داخله وکړی شي، او بیا ایډمیشن اپلیکیشن فارم چې دی چې هغه د ټیک ډیټیل سره تاسو ډک کړئ. او دا خبره هم یاد ساتئ چې هر کله تاسو فارم ډکوئ، نو خپل نوم، د هغې سپیلنګ، دغه شان د پلار نوم او د خپل کور ډیټیل دا ټول ټیک ټاک لیکل غواړي. او د ټول نه اهمه خبره د ایډمیشن د اخیستو دپاره دا هم ده
چې تاسو خپل سیل نمبر یا د کور نمبر دا ټیک لیکل پکار دي چې یونیورسيټي تاسو سره رابطه ساتي د اډمیشن لپاره. هر کله چې تاسو اډمیشن په یو پروګرام کې واغستو نو دا خبره یاد ساتئ چې اوس په خپل سبق باندې تاسو کنسنټریټ کړئ، لکه یو طرف ته او بل طرف ته د نور مضمونونو په باره کې سوچ مه کوئ، ځکه او دغه مضمون ښه ویل غواړي، ځکه چې ستاسو مستقبل اوس تاسو په لاس کې دی. که فرض که تاسو یو طرف ته او بل طرف ته ځئ او بل طرف ته سوچ کوئ نو ستاسو نه به شته سټډي او د هغې فوکس به ستاسو ګډوډ شي او ستاسو مستقبل به زیات چانس دی ستاسو مستقبل به خراب شي. چې کله تاسو اډمیشن واخیستو نو بیا به په دغه سټډي کې فوکس کوئ، د یو یونیورسټۍ نه بل یونیورسټۍ ته تلل او سبجیکټونه بدلول دا به ستاسو ته یو منټل سټرس درکوي. نو لحاظه تاسو چې په کم سبجیکټ کې تاسو اډمیشن واخیستو نو د هغې نه مخکې بل طرف ته مه ځئ، او هر سبجیکټ چې تاسو واخیستو نو تاسو به د ملک ته او خپل قوم ته او خپل کور والا ته خامخا څه کنټریبیوټ کړی شئ، ځکه چې یو تعلیم یافته سړی زیات کنټریبیوشن کولی شي په نسبت ته یو غیر تعلیم یافته نه. لحاظه تعلیم وکئ او په پاکستان کې په ښه یونیورسټۍ کې